بینظیر د روپو نوی قسط 14,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته په کومه طریقه میلاویږي؟ دا به تاسو ته په کیم سیټ کې میلاویږي که په دکانونو کې به میلاویږي که په ډیجیټل ویلیټ اکاؤنٹ کې به میلاویږي او په کومو علاقو کې به دا تاسو ته میلاویږي او دا به د کله نه شروع کیږي؟ کم کسان چې دا ویډیو ګوري نو کیدای شي دا ویډیو تاسو ګورئ او دا قسط چې دی دا شروع شي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورسي. نو کومو کسانو چې به دا تپوس کوو چې دې ځل دا قسط چې دی دا به موږ ته په کومه طریقه میلاویږي، لکه په ډیجیټل ویلیټ کې به موږ ته میلاویږي، که په کیم سیټ کې به میلاویږي، که دغه شانتې په دکانونو کې به میلاویږي. زیاتر کسانو خو دا سوچ کولو چې دا به موږ ته په ډیجیټل ویلیټ کې میلاویږي، ځکه تېر شوی قسط موږ تاسو ته ویلو چې دا به تاسو ته په ډیجیټل ویلیټ کې میلاویږي. خو هغه وایي تر اوسه پورې هم 30% زنانه چې دي هغه لا پاتې دي چې هغو خپل سیمان چې دي دا نه دي راغستې. نو کوم زنانو چې سیمان نه دي راغستې نو هغو له پکار دي چې خپل سیم راواخلي، دفتر ته لاړ شي او هلته سیم راواخلي. چې سیمان پوره شي نو د هغې نه وروسته هغه چې موږ به اکاؤنٹ چې دی دا به کولاوو. بیا د هغې نه وروسته به پته لګي چې اکاؤنٹ کولاوئ که نه کولاوئ. خو دا دوه قسطه چې دي دا خو داسې شو. دې ځل دا قسط چې دی دا تاسو ته هم په ډیجیټل ویلیټ اکاؤنٹ کې چې دی دا نه میلاویږي. ولې چې دغه 30% زنانه چې دي دا پاتې دي. د دې د وجې نه به دې ځل دا قسط چې دی دا به تاسو ته په دکانونو کې چې دی به دې کې میلاویږي. بل لا ځینې کسان به چې په کومو علاقو کې به شروع کېږي نو دې ځل به دا تاسو ته په ټول ملک کې چې دی دا په یو ځای میلاویږي. لکه په ټول ملک کې چې دی په یو ځای باندې میلاویږي. ځینې به داسې علاقې کېدای شي چې ورځ نیمه چې دی په هغې کې لیټ شي، دا قسط چې دی دا لیټ شي نو یو څو ورځې پس کېدای شي تاسو ته میلاو شي. نو دې ځل قسط چې دی دا به د کل نه شروع کېږي نو دا به د پیر د ورځې نه چې دی دا به شروع کېږي. کم کسان چې دا تپوس کوي د کل نه نو د پیر د ورځې نه چې دی تاسو ته به میلاویږي. دا ویډیو چې تاسو ګورئ کېدای شي تاسو ته دا روپۍ چې دی دا میلاویږي. نو تاسو اوس په داسې چل کوئ چې خپل شناختي کارت چې دی دا به لاول نمبر وګورئ چې ستاسو شناختي کارت چې دی دا ختم نه دی. څنګه چې ما تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې وویل شناختي کارت ختم وي نو په دې ډېر کارونه نه کېږي. یوازې د بېنظیر روپۍ نه دي، په دې ډېر کارونه چې دي هغه نه کېږي. نو شناختي کارت چې دی دا خپل برابر کوي. که شناختي کارت ایکسپایر لاړ شي نه راته پر شناختي کارت چې دی دا نوی کوي. شناختي کارت نوی کوي نو چې تاسو ته هم دا قسط میلاو شي. دې ځل به تاسو ته 14,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي. 13,500 روپۍ چې دي هغه اوس ختمې شوې. تاسو ته به چې کم قسط میلاویږي یا په راتلونکي وخت کې تاسو ته میلاویږي نو 14,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. بیا د کاله پورې به دا تاسو ته میلاویږي. کال پس چې دی به دې کوو بیا فیصله کېږي چې روپۍ نورې څومره سیوا کوي. خو د اوس نه چې دی تاسو ته به 14,500 روپۍ میلاویږي. ځکه په تېر شوي قسط کې ځینې کسانو ته 13,500 روپۍ چې دی دا میلاوېدلې، خو هغه چې دی زړو کسانو ته میلاوېدلی او نوي کسانو ته چې دی 14,500 میلاو شوي. نو دې ځل چې دی ټولو ته به 14,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. روپۍ چې راخلئ نو د هغې سره به رسید چې دی دا به لازم راخلئ چې تاسو ته پته لګي چې ستاسو په اکاؤنٹ کې 100 روپۍ وي او تاسو ته 100 روپۍ میلاو شوي. ځکه که رسید تاسو راوانخلئ نو تاسو ته بیا پته نه لګي. کسان چې دی هغه بیا ستاسو نه زیات روپۍ چې دی دا هم کټ کولی شي. نو رسید چې دی دا د دې لپاره لازم دی او قسط چې دی دا به تاسو ته د پیر د ورځې نه چې دی دا میلاویږي.